والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو، زموږ ستاسو دغه نوې جلسه او اجتماع چې د ختم نبوت په عنوان سره منعقده ده، محترمو دغلته په سټیج باندې لوی لوی علما مشایخ هغوی تشریف فرما دي. ما نه مخکې په دغه موضوع باندې هغوی تاسو ته تفصیلا قیمتي مدلل بیانونه وکړله. ما نه وروسته به انشاءالله العزیز تاسو ته تفصیلي قیمتي اصل مقصودي بیانات هغوی کوي. زره وخت په مناسبت سره په خپل موضوع باندې څو معروضات او گزارشات ستاسو په وړاندې عرض کوم انشاءالله. محترمو زموږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو دغه اتفاقي او اجماعي عقیده ده الله رب ذوالجلال چې دنیا ته څومره انبیاء کرام علیهم السلام را لیږلي وو، د انبیاء علیهم السلام دغه سلسلې شروع او ابتدا الله د سیدنا حضرت آدم علیه السلام نه کړې وه، او د انبیاء علیهم السلام دغه سلسلې خاتمه او اختتام الله په سیدنا امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړی ده. محترمو زموږ ستاسو د ټولو مسلمانانو عقیده ده چې د انبیاء علیهم السلام دغه سلسلې اولنۍ کړی سیدنا حضرت آدم علیه السلام و، او د انبیاء علیهم السلام دغه سلسلې اخرنۍ کړی هغه امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. زموږ ستاسو عقیده ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله د نبوت ټول فضایل، الله د نبوت ټول کمالات پاغه باندې ختم کړي دي. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته دنیا ته بل نوی نبی نشي راتللی. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل چاته نبوت نشي ملاوېدلی. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته بل نبی نشي پیدا کېدلی. او محترمو زموږ دغه عقیده د قرآن مجید د 100 آیتونو او د 210 احادیث صحیحه او متواتره نه ثابت ده. او امام الله سر مولانا نور شاه کشمیری نور الله مرقده لیکلی دي د دې امت د ټولو نه اولنۍ اجماع او اتفاق په دغه مسله باندې شوی دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله د نبوت دغه دروازه بند کړې ده. اوس دغه د وروسته دنیا ته بل نوی نبی نشي راتللی. او د دې امت د ټولو نه اولنۍ اجماع په دې مسله باندې شوې ده چې مدعي نبوت به قتل کولی شي. یعنې چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته د نبوت دعوه ولرله چې ما ته الله نبوت راکړی دی، زه الله نبي جوړ کړی یم، ما ته وحی راځي. امام کشمیری رحم الله فرمایي د صحابه کرامو په دې باندې اجماع شوې ده چې د دې سړي قتل کول واجب دي، حکومت وقت باندې واجب دي چې دغه سړی قتل کړي. او محترمو تاسو که وګورئ د سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی زمانه کې مسلمه کذاب چې هغه د نبوت مدعي و، صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دغه قتل لپاره میدان ته وتلي دي. د جنگ یمامه پر نوم باندې یو ډېر لوی جنگ شوی دی، یو ډېره لویه معرکه شوې ده. 1200 صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پکې شهیدان شوي دي. هغه صحابه کرامو خپلم قرباني ورکړې ده، لیکن مسلمه کذاب انجام ته رسولی دی. موږ تاسو ته سبق پرېښودی د عمر ځوانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات تحفظ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت تحفظ، د ناموس رسالت حفاظت هغه په تاسو باندې فرض دی. چاہے اگر جان په قیمت سره وي، چاہے اگر سینو په قیمت سره وي، چاہے اگر سر په قیمت سره وي، چاہے اگر وینې په قیمت سره وي. صحابه کرامو 1200 صحابه کرامو هغوی د خپلې سینې وینه ورکړې ده. دغه مسله ما تا ته پرېښودې ده چې په هر حالت کې د رسول الله د ختم نبوت حفاظت په تاسو لازم دی. او محترمو
ما ته دغه عقیدې د حفاظت لپاره کہ بدن ٹکڑے ٹکڑے کیږي زمونږ ستاسو لپاره سبق ورود دی اگر صحابي رسول بدن ټکڑے ټکڑے شوه دی لیکن اگر ختم نبوت حفاظت کړي دی ما ته د سبق ورود دی کہ بدن دې ټکڑے ټکڑے کیږي ټکڑے ټکڑے دي شي لیکن خبردار د رسول الله د ناموس د رسول الله د ذات د ختم نبوت دفاع او حفاظت پتا سو باندې فرض دی ما ته د سبق ورود دی کہ د ختم نبوت د حفاظت لپاره اور لمبه قبل ولوي خپل بدن په اور سوځولوي بیا هم قبول کا ابو مسلم خولانی سبق ما او تاسو واقع پرته دا شاګر اور لمبه قبلې ما او تاسو سبق پرېږدي د امت ځوانانو د امت بوډاګانو د امت مشرانو کشرانو ټول مسلمانانو ته سبق پرېږدي چې د ختم نبوت د حفاظت لپاره کړه اور لمبه قبل ولوي د اور لمبه هم قبول کا د اور غیب هم قبول کا د اور د پاره خپل بدن هم سوځولو ته پیش کا لیکن په هر حالت کې د ختم نبوت په عنوان باندې کمزوري ونه کی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت